د ښځو دپاره یو څو نصیحتونه. که ته غواړې ستا کورنۍ د ټولو نه ښه وي نو خپل د ماشومانو ډېر ښه تربیت وکړه. که ته غواړې ستا خاوند تا سره همیشه محبت لري نو صاف سوتره اوسېږه. که ته خپل د خاوند په کور کې همیشه خوشحاله اوسېدل غواړې نو د غیرو خلکو خبرو باندې دهان مه کوه. که ته غواړې ستا زندګي ډېره ښه تېره شي نو همیشه صدقه ورکړه. که ته غواړې ستا اولاد نیک وي نو خپل د خاوند نه همیشه حلال رزق تقاضا کوه. د 4 خبرو د وجې نه د سړي خپل کوربدانې سره محبت ختمیږي. اول چې ښځه په هر وخت کې خپل خاوند سره زبان درازي کوي، یعنی هر وخت کې جبه کوي. دویم چې کله سړی څه خبره وکړي نو دا ښځه هر وخت کې د سړي د هغه صحیح خبرې مطلب چې دی هغه هم الټه راوباسي، یعنی هر خبره په غلطه اړوي. او کله ښځه چې خپل د خاوند د مرضۍ نه بغیر څه کار وکړي، یعنی خاوند ورته وایي چې به دا کار نه کوي او هغه بیا هم هغه کار وکړي. او ټول نه غټ چې کله یو خاوند ډیر احساس کوونکی، ډیر د مینې محبت والی او ستا ډیر زیات خیال کولو والی، خو د هغې باوجود ښځه د خاوند خبره چې ده هغه نه مني او په هغه باندې شک کوي، نو دې سره د خاوند زړه چې دی هغه بد کیږي او خپل د ښځې سره محبت ختمیږي. قمقل انسان به څنګه پیژني؟ قمقل انسان یو څو نښې وي. اول، ډیرې خبرې کوي خو د بل خبره نه اوري. ډیر زر او په اسانۍ سره د نورو خلکو نه متاثره کیږي. فکر کوي، ډیر پوهه او هوښیار انسان دی. هره خبره ځان باندې راړي او فکر کوي چې توهین راته وشو. او دا هر وخت کې سوچ کوي چې په حق دی او هره خبره د کاڼي کرخه ده. همیشه اخلاق سره خبره کوي، ځکه چې انسان باندې ټول نه زیات مصیبتونه د خپل د ژبې د وجې راځي. نن در سره یو څو خبرې شیر کول غواړم. اول، که د دنیا د خلکو خبرې اوري نو همیشه به د دنیا د خلکو خبرې اوري، او که ته د خپل زړه خبره اوري نو سبا به خلک ستا خبره اوري. دویم، کم خلک چې ستا نه سوځي، ستا نه جلس کیږي، په شیشه در پسې بدې ردې وایي، خبرې در پسې کوي، د هغوی نه بالکل مه خفه کیږه، ولې چې هغوی ته پته ده چې ته د هغوی نه ډیر ښه او هغوی چېرته هم ستا معیار ته نشي رسېدلی. دریم، همیشه سیده خبره کوه، رښتیا خبره کوه، صفا خبره کوه، مخامخ خبره کوه. کم خلک چې پوه دي هغو به پوه شي او کم خلک چې ناپوه دي هغو به درنه لرې شي. خپل عزت به څنګه جوړوي، خپل عزت به څنګه سیوا کوي؟ نن در سره یو څو خبرې شیر کوم. اول، چې کم انسان درنه د کمې خبرې تپوس وکړي صرف د هغه خبرې جواب ورکوه. دویم، چې کم ځای کې ستا عزت نه وي هلته به چرته هم دوباره نه ځي. دریم، هر وخت د چا په مرضۍ به نه چلیږي، که نه هغه خلک بیا دا ګڼي چې ته بالکل وزګار خیلې. څلورم، کم خلک چې درته په سپک نظر ګوري په هغو به سلام هم نه اچوي. کله چې مو یو کس ولیدو چې دوستان یې لږ او مخالفین یې ډیر زیات دي نو پوه شه چې د چاپلوسي هنر یې نه دی زده. کله چې یو انسان په تا باندې غوسه کوي، تا سره جنګیږي، په تا باندې روک ټوک لګوي چې دې سي ته مزه، هغه ته مزه، دا مکوه، هغه مکوه، نو د دې مطلب دا دی چې ته د هغه انسان زړه ته ډیر زیات نږدې، هغه انسان تا ډیر زیات خپل ګڼي. که نه نو په دې مطلبي دنیا کې ته په کومه لاره لاړې، صحیح لاره باندې لاړې یا غلطه، هیڅ چاته فرق نه پرېوځي. کله چې یو دوست تا ته خپل راز وایي نو پوه شه چې هغه دوست تا سره خپل عزت چې دی هغه امانت کېښودو، په دې امانت کې به چرته هم خیانت نه کوي. د کامیاب ژوند یو څو خبرې نن زه تاسو سره شیر کول غواړم. اول، جاهل انسان سره به بحث نه کوي. جاهل انسان مخې ته به د عقل خبره نه کوي، ځکه چې جاهل چې کله وویني چې هغه په بحث کې تا نه وروسته پاتې شو نو هغه به تا خپل دشمن ګڼي، ځکه هغه خپل هار چې دی هغه نشي برداشت کولی. همیشه په ژوند کې داسې انسان انتخاب کوئ چې هغه ستا له عزت راکوي، ځکه چې عزت چې دی هغه د محبت نه ډېر اهم دی. دریم، هر انسان چې دی هغه خپل د ژبې شاته پټ دی. که ته غواړې چې دا انسان ته وپېژنې نو پرېږده چې هغه انسان یو څو خبرې تا سره وکړي. نن سبا دور کې دولت چې دی هغه ټول نه غټ حقیقت دی. دولت مخې ته محبت اهمیت چې دی هغه هم کمیږي. پنځم، غصې والا انسان همیشه د صحیح فیصلې نه محرومه پاتې کیږي.
که بهترین انسان جوړېدل غواړي نو خپل غوسې باندې کنټرول وکړه، ځکه چې په غوسه کې په قهر کې کومه یو فیصله چې هم ته وکړي هغه وروسته بیا ته پرې ډېر زیات پښتاویږي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله په امان. حکیم لقمان ښځو ته یو څو نصیحتونه کړي دي. اول، که ښځه غواړي چې د هغې خاوند همیشه هغې سره محبت لري نو همیشه د هغه صفا سوتره اوسي. دویم، که ته غواړي ستا زندگی ښه تېره شي نو همیشه صدقه ورکوه. دریم، که ته غواړي ستا اولاد نیک وي نو خپل خاوند نه د حلال رزق تقاضا کوه. څلورم، خپل خاوند په کور کې همیشه خوشحاله اوسېدل غواړي نو غیر خلکو خبرو باندې دهان مه اچوه. پنځم، که ته غواړي ستا کورنۍ د ټولو نه اعلی وي نو خپل د بچو ډېر ښه تربیت وکړه. یو سړی د یو بزرګ خواله راغی او بزرګ ته یې د خپل ښځې عیبونه بیانول شروع کړو. بزرګ ورته په جواب کې وایي چې ته ماته دا ووایه چې ستا کپړې څوک وینځي، یعنې ستا دوبي څوک دی؟ نو هغه سړي ورته وایي چې زما ښځه زما کپړې وینځي. نو هغه دې بیا تپوس وکړو چې ستا د کور باورچي څوک دی، یعنې ستا کور کې پخلی چې دی هغه څوک کوي؟ نو سړي ورته وایي چې زما ښځه. بیا ورته وایي چې ستا د کور صفایي څوک کوي؟ نو هغه وایي چې زما ښځه. بیا ورته وایي چې د ورځ او شپه ستا د کور چوکیداري څوک کوي؟ نو هغه وایي چې زما ښځه. بیا دې تپوس وکړو چې کله ته ناجوړه شي نو په ناجوړتیا کې ستا خیال څوک کوي، یعنې ستا تیمرداري څوک کوي؟ نو هغه وایي چې زما ښځه. بیا ورته وایي چې ستا د کور ستا د مال حفاظت کوونکی څوک دی؟ نو سړي ورته وایي چې زما ښځه. نو بزرګ ورته په جواب کې ووایي ستا ښځه د دومره کارونه چې کوي نو د دې ساعت بهترین همسفر ټولو نه غټ خاصیت دا وي چې ستا سره اختلاف، ناراضګي، خفګان باوجود هغه ستا خیال او فکر کول نه پرېږدي. چېرته هم د نورو انسانانو د ژوند حسرت مه کوه. دا مه وایه چې کاش زه د فلا انسان په شان یم یا داسې ژوند زما وی څنګه چې دی بل انسان دی. یقین ولرئ هر څوک ډېر غمونه او دردونه لري. هر چا زړه د غمونو او دردونو نه ډک دی، خو څه خلک یې په اوښکو کې پټوي او بعض خلک خپل په خندا کې پټوي. غمونه او دردونه هر انسان لري. خپل د خاوند حالاتو باندې لږ خیال وکړئ. ډېرې زیاتې مطالبات یې مه کوئ. هغه ستاسو ډیمانډ پوره کولی نه شي نو په هغه باندې دباو مه اچوئ. الله پاک چې ستا په نصیب کې څه لیکلي وي هغې باندې ځان راضي کوئ او خپل د خاوند موازنه د نورو سره مه کوئ چې زما د ملګري خاوند هو هوټل دی یا د هغو کپړو کاروبار دی، یا اکثر ښځې وایي که نه چې زما د ترور د لور خاوند ته وګوره هغه داسې کاروبار لري، زما د ماما لور ته وګوره د هغې خاوند دا کار کوي. نو دا خبرې مه کوئ. دې باندې سړی چې دی هغه نور هم منټلی ټورچر کیږي، هغه دې سره رابیږي. او خپل خاوند په حالاتو باندې رحم وکړئ او د هغه چې څومره ګټه وټه کوي په هغه کې دنده خپله ګزاره کوئ. خپل خاوند د عزت ډېر خیال وساتئ. که ستاسو زما دا ویډیوز خوښیږي نو ځان سره مخکې شیر کوئ. الله په امان.